الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترمو، پرون مونږه وینا کړې وه چې د روزمره مسایلو چې د هغې تعلق د عباداتو سره، د معاملاتو سره، د عقیدې سره او د اخلاقو سره د مسلمان وي، د هغې په روزانه بنیاد باندې یو مختصر پیغام چې دی نو هغه به نشر کوو انشاءالله د دې پیج نه. نو نن چې دی نو د یو مسلمان په حیثیت باندې د مسلمان عقیده څه پکار ده نو هغه یادو. مسلمان مسلمان کی شي چې هغه د توحید د عقیدې اقرار وکړي او د توحید د عقیدې چې دی د اسلامي عقیدې د هغې یو څو مرحلې دي. مثلا د ټول ناول دا چې سړی د الله د توحید اقرار وکړي، دویم د ملایکو د عفت او د عصمت د هغې اقرار وکړي، دریم د الله تعالی د رالیږلی شویو کتابونو برحق کېدو اقرار وکړي، څلورم د الله تعالی د پیغمبرانو د سلسلې د رسالت اقرار وکړي، پنځم د دې اقرار وکړي چې الله تعالی یو د انسان د اعمالو او د خپل علم په بنیاد باندې د انسان د مستقبل کوم منصوببندي کړې ده او لیکلې د تقدیر ورته وي، په تقدیر باندې سړی خپل ایمان پوره کړي. شپږم چې دی نو هغه دا چې په ورځ د آخرت باندې دا اقرار وکړي، او شپږم دا چې د نیکو اعمالو د بدو اعمالو د جایزې په صورت کې هغې ته راجمع کول او البعث بعد الموت چې ورته وایي هغه اقرار کول. دا خبرې چې دي نو دا خبرې چې د سړي په ذهن کې کودي شي او دې باندې د یقین پیدا شي او داسې اعتماد په الله، په ملایکو، د الله په رسولانو، په کتابونو پیدا شي چې د خپل ځان د رهنمایۍ دپاره د الله کتابونه برحق وګڼئ، د رسولانو د سیرت او د هغې د صورت هغه فالو کړي، نو دا سړی د ایمان هغه چوکاټ باندې ورننوتو. په دې وجې باندې علما خپلو کشرانو ته، خپلو ماشومانو ته، خپلو زنانو نارینهو ته د دې عقیدې د یادولو دپاره په عربي ژبه کې دا داسې د ذوق دپاره داسې وایي چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. دا اقرار مې په دې ژبه باندې وکړو او دا مې زړه ته کوزه کړه. دا عقیده چې د کم چا شي دا د اسلام چوکاټ ته ورننوځي، د اسلام په آبادۍ کې بیا د نورو اعمالو د هغې د کولو دپاره چمتو شي. الله تعالی دې زموږ عقیده د قرآن او د حدیث مطابق جوړه کړي او بیا د هغې مطابق د الله تعالی موږ له په اخلاص سره د الله د بدنګۍ د عبادت توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.